اتیایم په ترتیب د نزول کې د سورۃ الروم نه بعد نازل شوی دی او د سورۃ مطففین نه مخکې نازل دی. دا سورۃ چې کله نازل شو د دې نه پس صرف بیا سورۃ مطففین نازل شوی دی او بیا مکې ته هجرت شوی دی. دا بنیادی طور باندې د هجرت طرف ته اشارات دي چې په تاسو باندې امتحان روان دی. ربط د مخکې سورۃ عنکبوت سره دا دی ربط چې په تیر سورۃ کې تبلیغ طرف ته دعوت طرف ته الله ترغیب ورکو ولا يصدنك عن آیات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. ترغیب شو تبلیغ ته توحید دا مسله خلکو ته ورسوه کوم چې موسی علیه السلام د هغې دپاره قربانۍ ورکړې وې. نو په دې صورت کې اوس ترغیب دی جهاد او هجرت ته. تاسو اوس هجرت وکړئ او جهاد ته ځان تیار کړئ. یعنې مکې دور اوس ختمېدونکی دی، اوس بدلي دور روان دی. او د دې صورت چې کومه موضوع ده نو هغه ابتلا علی المؤمنین چې مسلمانانو باندې ابتلا روانه ده او تلقین دی صبر ته. تلقین دی په دې کې صبر ته، مطلب د صبر تلقین دی چې صبر کوئ. ګورئ مشکلات روان دي. د دې صورت د شای نزول په باره کې مفسرینو واقعه ده عمار بن یاسر او دغه د پلار او دغه د مور سمیه لګولې ده چې دې ظالمانو عمار پلار یاسر هم شهید کو، مور ولې شهیده کړله سمیه رضی الله عنها. او عمار شکل شهید کو د کفر کلمه ویلا او زړی په ایمان مطمئن او د په باره کې بیا را نازل شو کنه چې الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. نه امتحانات برازي پتا سوانه. نو دا صورت بنیادی تور باندې مسلمانانو د پاره د تیاری د پاره چې د ایمان سره ازمایش روان دي او ایمان دې تنو چې تا ایمان راوړل به مزه کې لکه څنګه چې دا خلکو خیال لري چې رب دې علم کې مزید او علماء مزید وکړلې او بس دین کې هټوله ګټه اکثر واځي خلک کې نه لکه بچي دې مړه عالم ہے کا دیندار شي کنه بس مزه وکړي شي مزه وکړي. علم کې مزید چرته دي. ډېر علماء کرام اکثر طالبانو ترغیب ورکوي کنه چې علم مو کې مزه دنیا او د شاته روانه یو مزه وکړي او خلک برته دا چرګان مدد تقدی او میان مدد تقدی او خلک برته بالغ دي نه سمو آیا دې ایمان سره ازمایش دی. کله چې ته علم وکړې نو ازمایش پر راځي. هغه یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وایي د الله رسوله زستا سمینه کوم انی احبک. رسول الله ته وایي رښتیا وې ول انظر ماذا تقول. لک سوچ وکړه دا سمې غټه سودا کې ولنه د الله رسول مینه مې سره دا بیا دې څنګه روکه اعد للفقر تجفافا. بیا د فقر د لپاره کچکول جوړ کړ. ګورې سوچ زما سمینه کوي نو غریبی دا کوم ته دسي په تیزه راځي لکه سیلاب چې د غر نه راشي د ازمکه د تل ته کوزيږي دسي غریبی برازي مشکلات برازي. د دین سره زمایش لازم دی. ښه دین سره زمایش برازي. مولانا مودود رحمه الله ته چاوي چې بیماری مړې زیات وي چې لوي چې بواسیر بیماری مې ویل چې دا خود اولیاء او دا خود نیکانو بیماری ده په الله سي فخر کراولي دا ول صالحین بیماری ده چې صالح ته دین کارګر او باندې خام راځي اکثر بیماری نه وي. خدای امتحان برازي قریبا سره صبر کی. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات. حسب الناس اي ګمان کوي خلق اي ترکو چې دی بدغه شان پرې خودلې شي مټایانو ته پرې خودلې شي چرګانو ته پرې خودلې شي ګډانو ته پرې خودلې شي. ها نه د سيندا دی پرې خودلې شي په دی و امتحان ونشي اي يقولوا آمنا چې دی وای چې موږ ایمان راوړل چې دی کوی چې موږ ایمان راوړل دې څه پرې خودلې شي او هم لا یفتنون په دی باندې امتحان نکېږي. نه اشد البلايا الانبياء ثم الامثل ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل ولقد فتنا الذين یقینا منګه ازمیل دي هغه کسان من قبلهم چې کوم کې تیر شوی دي دوینا په بخانو مسلمانانو هم امتحانات راغلي دي. فليعلمن الله نو خامخ بالله کار کی خلقتا الذين خلق صدقوا جروا رشتنی وليعلمن الكاذبين الله بخامخ خلقتا کار کی دروغجن وليعلمن الكاذبين الله پیجنی دلته يعلم مراد يميز او يظهر دی الله به کار کی. ام حسب الذين
آیا ګمان کوي هغه کسان یعملون السیئات چې ناکاره کارونه کوي ایسبقون چې زموږ نه بچ شي یا ایعجزون موږ به چېرته عاجز کړي ساء ډېره بده ده ما هغه فیصله یحکمون چې دا خلک کوي من کان یرجو لقاء الله او څوک چې امید د الله تعالی د ملاقات کوي دلته رجا د یقین په معنا څوک چې یقین د الله د ملاقات کوي نو فلیعمل لهذا دې لپاره د عمل وکړي ولې فإن أجر الله بشک د الله تعالی وعده لآت خامخرات لونکي دا هو السميع د الله اوریدونکی هم دی العلیم په هده ومن جاهد چا چې ځان ستړی کو چا چې ځان وکړو فإنما يجاهد دا ځان ستړی کی لنفسه د خپل پیدې لپاره پیدا وکړي دا چې ځان وکړو مجاهده وکړه ان الله بشک الله تعالی لغنی عن العالمین به حاجت دې به پروا دې د ټول مخلوقاتنا کله ټول دنیا چرتا یو حدیث کرا چې ټول دنیا دا راجم شي نیکان چې د الله تعالی په حکومت کې ځپه نشي کولای او ټول نه فرمان شي د الله په حکومت کې کمی نشي کولای والذین آمنوا کسان چې مان راوړو وعملوا الصالحات وکړل نیک اعمال لنکفرن عنهم خامخهم بلریکود دینا سیئاتهم ندی مصیبتونه یا وړو ګناونه ولنجزینهم خامخا وربکم دیتا احسن خیسته بدلا الذي لا اعمالو كانوا يعملون كم جدي کول ووصينا الانسان بوالديه حسنا ترغیب دی وسو جهاد او مجاهده تا چې الله تعالی ترغیب جهاد ته ورکړي چې کله کله به د جهاد د موانع راځي لکه مور او پلار او جهاد مکوا خاندان به وي استعمال به وي بچي به وي خزه به دی وي ودا چرته مانعونه ګرځي ورای ووصينا الانسان من مضبوط حکم کړی د انسان ته بیوالديه د مور پلار په باره کې احسان د خېګړې او خېګړه به سره کې خلا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق وان جاهداک کدی زور ور شول پتا باندې له تو شریک کوي چې شریک جوړ کې زما سره ما هغه څوک لیس لک به علم جن شستا سره دغه په باره کې څه دلیل فلا تطيعهما نو من د دوانو خبره دینه دا معلوم شو لکه استاد دې راهب دې پیر دې سره تاسو بیت وکړو او بیا د غلط کار حکم کو بیا ختم شو افرید گزار په دې ځکه مفسرین د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ په ذکر کړل چې دا آیت دغه په باره کې نازل شوی وي زما د خپل مور سره ډېر مینه او ساعت سي وي مور را ډېر ګرانه وا زه ته ډېر ګرانه ما په چې ما کله ایمان راوړ ویل مور ویل چې خاتم مسلمان شوی ورته ویل چې د سو پورې ته د دین نه پرې خزمنه خوراک کومه نه بس کا کومه بل ورته چې مور دې سی وکړي چې خوراک هم کا واسکا هم کو زه ګور ایمان نه پرې دا وی هغه وی چې مزټیک دي چې نه پرې دې خوراک نه کوم زه چې ما خبره مور به ویل فلنی وی نه یو بس کله به خوراک کو مې چې مور فرا ویل چې نه نه ته خامخ ایمان پرې یو ورځ وشوله دوه ورځې وشوله چې درې مور وشوله کنه ویل بخړې پیراتلې به وشکېدا بل موته چې مور دې سی وکړه چې خوراک کوا او دا خلاصتای وساده د بوخیږي کله د لسل ساګانې درکې کنه په خرجت نفسا یو ساده نخیږي لا اترك دیني زدین نه پرېږدم نو خوراک شروع کا نو دا غي نه پسې بیا خوراک شروع کو نو دا آیت نازل شو الی مرجعکم ما تاسو واپس کېدل دي فونبئکم نو خبر وکم تاسو بما کنتم تعملون تاسو د عملنا والذین آمنوا آکسان چې مان راوړو عامل صالحات نه کمال وکړل لندخلنهم خامخهم بداخل کو دی لرا فی صالحین په جماعت د صالحین کې یا مع الصالحین ومن الناس بعض خلق د سری من اغدی یقول و آمنا من ایمان راوړل د زجر د مداهنین ته چې بی اسی پنه باندې دیندار دي او نور د ایمان د دنیا لپاره دي مداهنت کوي کمپرمایز والا خلق دي ومن الناس بعض خلق من اغر یقول چې وای آمنا بالله من ایمان بالله باندې راوړل فاذا اوذي کله چې د تکلیف میلاو شي په الله د الله بلار کې جعل غرزي غني فتنه الناس تکلیف د انسانانو کا عذاب الله بشان د عذاب د الله یعنی دا چې ځان ته مؤمن مې نو که سبا ته الله بلار کې لک تکلیف د چا طرف ته میلاو شي چې سخت خبره وکړه یا مطلب چې سر مړې مات شو نو بیا د سیګنی چې بس په د الله عذاب راغی او د دین بیا پرېږدي بیا نیکی طرف ته ناراضي ولئن جاء نصر من ربك كجر راشي مدستا درب د طرف نه ليقولن دي خامخو اننا كنا معكم بشك من قستاس ملګرو او ليس الله عین الله تعالی بعالم بجنن کې او پویدن کې او عالم بما غصبان فی صدور العالمین چې د سينو پسینو د مخلوقات وګړي هغه ایمان هم الله تعالی معلوم دي اخلاص هم الله تعالی معلوم دي نفاق هم الله تعالی معلوم دي
دا منافقان دي. وليعلمن الله خامخ الله وخکاره کی الذين آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل. وليعلمن المنافقين خامخ الله وخکاره کی منافقان. وقال الذين كفروا كافران وي للذين آمنوا مؤمنان تا اتبعوا سبيلنا زمنګ لارې تابعداري وکړي. نو ولدا چې منګه استاسو د لار تابعداري وکړو موږ ګناګار شو. ولنحمل خطاياكم من بشاکو استاسو د ګناهونو بیخي. الله وما هم بحاملين نشدي او چتولې من خطاياهم د دې د ګناهونو پیټي او د ګناهونو د پیټو نه من شيء هیڅ یو پیټه انه بشکری لکاذب خامخ دروغجن دي. البته وليحملن اثقالهم دی وبشابن ور خپل پیټي او اثقال النور پیټي وړي ما اثقال د خپل پیټو سره. د دې دوه د آیت د اول او د اخر په دې مې کې تضاد کار کوي. یو دا چې الله فرمایي ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء چری خپل پیټ وړي د بل چا د ګناه پیټ نه شوړي او دلته وی چې اثقال مع اثقالهم جواب ده د بل چا پیټ نه شوړي چې ګناه د بل ده او پیټ دا پښاږي. لکه آیت منغو آیت کنو چې ولا يسالو عن ذنوبهم المجرمون. البته دا دو پیټ چې برداشت کوي او پښای وړي په دې آیت په اخر کې چراغلي دي. یو پیټ د زلالت ده او دا بل پیټ د اذلال ده. یعنی یو خپل گمراه دی یو پیټ دا شو. دویم دا د وجنه بل څوک بلاره شوی دی. نو د اذلال او د بل کس د تذلیل پیټه به الله د تور بشاکی. ولا يسالون خامخ تپوز وو شی یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې عما كانوا يفترون د دې د دروغ په باره کې. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه د دویم حصہ شولا دا آیت نمبر 41 پورې چې بدی کې ذکر د انبیا سابقینو دی چې انبیا صادقینو هغوی هم خپل قوم له دعوت ورکو او هغوی ونه منو. هغوی له ابتلا راوستل مشکلات راوستل. صورت موضوع به کې ثابت کو چې ابتلا راغلی په مؤمنانو باندې او د صبر تلقین ول الله ورکړی دی. ګور نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کارو او صرف 40 کسان ایمان کراوه. ولقد ارسلنا نوحا یقینا من غراله غله نوح علیہ السلام الی قومه فالقوم دا بدبن ابتلا د څه شی وا بتول عمره. ابتلا د ډیر عمر وا د ډیر عمر کله کله ور ابتلا شي. نمزوري د خلکو نمړ شي کنه په دې سره یوازې پاتې شي. حقیقت دا دی چې کله ستامزول نه کنه مزولي دا خلک امزان په دنیا کې قید محسوسه چې ملګری مې نشته مزولي مې نشته. ولقد ارسلنا نوحا یقینا من را لګله نوح علیہ السلام الی قوم فالقوم تا فلبث فیهم. نوح علیہ السلام عمر تیر کو بدوی کی الف سنت زرکال الا 50 عام مگر 50 کال بکی کمو. دسی اول الف سنت الا 50 عام او دسی ونویل چې 950 عاما دسی ونویل چې 950 زکوی په الف سنت الا 50 عاما پدې کې دغه طول بکی ډیر ښکاری پدې کې طول ډیر ښکار کیږي. اساسو غالي دا نن سبا دا کوم پیکیجونه ولانی دا زوم او دا ټرینار او دا دی الته لیکلي وي دا پیکیج په 1999 روپۍ باندې دی. نو خلکو ته 1000 ښکاري. دا 2000 چې 80 روپۍ زیات خلکو ته 2000 ښکاري کیږي. نو په 1999 کې قلت ده په 2000 کې کثرت ده. نو په 950 کې 900 ښکاري په 1000 کال د کې کثرت ډېر زیات. نوح علیہ السلام عمر 1050 سال دی. یو تحقیق مطابق وځکه 40 کال پس نبوت ورته ملاو شو او 950 سال دعوت کارو 990 سال او 60 کال پس د عذاب نه پس وفات شوی دی. نو 1050 دومره ډېر عمر دی. موږ کله کله وایو رسول قرآن ته نه کینیو څو قرآن نه اوري په کلی کې دوه درې کسان ناست دي. نوح موږ بس دعوت کارو یعنی موږ زموږ خو چې عمر دی زما تقریبا 40 سال د عمر ونږدې شل کلم پاتې 15 پاتې څومره پاتې او 2008 نه را پدې خو د قرآن درس کوم تقریبا 10 کال وشو 17 یا 16 سال قرآن وایو او هغه څومره خلک څومره شاګردان جوړ شو زرګونه نو واوختل. هغه وایي حالات خراب دي. حالات هم خراب دي. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کار کړی او څومره کسان ایمان راوړی دي. ما آمن معه الا قلیل. یو روایت در شپږ کسانو ایمان راوړی دي. شپږ 3 ښځې دي او 3 زامن دي. یو دا چې 40 کسان زیات نه زیات 80 کسانو روایت په دې کې موجود دي. بس نو انما عليك البلاغ. کار کامیابی دا نه ده چې خلک ستا ملګري څومره شول.
کامیابی دا چې تا دعوت څومره خلکو له ورسوه، تا څومره خلکو ته کار وکړو. فاخذهم الطوفان او ونیول دی لره طوفان. د طوفان دوه معنی دي. طوفان شری ته وایي، په دې باندې یو شر راغلی تعاون. طوفان یې معنی دا شری پرې راغلی. شر پېژنئ تاسو؟ لیدلی هم دی شری چېرته؟ اوس نه یې، پخوا به و، موږ تېر کړی دی. دا به سرې سرې دانې په دې خوله کې به راختې، په دې پوزه کې به دې سترګو کې داسې یو سړی خوړین به پروت و خوړین. یو میانګۍ د بیل شی دی، یو ننکۍ د چیچک هغه بیل شی دی. شر دا شر ډېر خطرناک شی دا به چې په کلي کې راغله ټول خلک به شري پراته وو. بیا ټول خلک به پراته وو، په دې دغه شر راغلی. غالبا چې دې ته میزل وایي په انګلیش کې نن سبا. میزل کمپین اکثر دغه ګرځي دا ستنې وایي، میزل ورته وایي طوفان. او دویم د طوفان نه مراد دی په دې باندې بارانونه راغلل، دا کوټې ټولې راوسوسولې وه او په دې کورونو کې په دې اوبه روانې وې. وهم ظالمون او دې ظلم کوونکي وو. فانجیناه من بچ کړل نوح علیه السلام او اصحاب السفینه کشتۍ والا بچ کړل. وجعلناها من وګرځول دا کشتۍ آیتا للعالمین د ټول مخلوقاتو لپاره. و ابراهیم اوس دې موقع د ابراهیم علیه السلام په ابراهیم علیه السلام امتحان څنګه شوی بالقائه فی النار، ورته خلق ورځولیو. نبی علیه السلام ته وایي چې ګور ابراهیم علیه السلام خلق ورته اچولیو. نو پتا وایي امتحانات راځي. نبی علیه السلام په کاڼو ویشته نه وسو، رسول الله په کاڼو ویشته. و ابراهیم او ابراهیم علیه السلام موږ را لېږلی خپل قوم ته. اذ قال لقومه چې کله یې ویل خپل قوم ته اعبدوا الله، د الله بندګي وکړئ، واتقوه، د الله نه ویرېږئ. ذلکم د عبادت د الله خیر لکم غوره دی ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون که پوهېږئ. انما تعبدون من دون الله، یقینا تاسو بندګي کوئ سوا د الله نه اوثانا د بتانو. وتخلقون جوړوئ تاسو افکا دروغ. تخلقون معنی جوړوئ تاسو تخلقون تاسو خالقان ګرځئ، جوړوئ تاسو افکا د دروغ کیسې. دروغ وایي تخلقون او افکا، تاسو جوړوئ دروغ. څنګه دروغ؟ څنګه چې مشهور دي که نه، پلانی په هوا باندې والوتو، د پلانی د قبر نه رڼاګانې تللې، پلانی د قبر نه لاس راایستلی. زموږ د دې باباګانو باره کې یاره چې احمد علي لاهوري صاحب چې کشف ورته کېدو، لکه چا وایي چې کشف ورته کېدو نه جي بس کېدو ورته صاحبان وایي که نه احمد علي لاهوري صاحب کشف کېدو او چې قبر ته ورغی پته ورته لګېدله چې به دې کې څه دي. دا دروغ. زموږ دې بزرګانو باره کې دا خبرې مشهورې. هېڅ هم نشته، هېڅوک په هوا نه دی الوتی. کرامات د اولیاو حق دی، خدا چېرته کله کله الله د چا په لاس باندې د ثابت کړي. اسې هر ولي الله کرامات نه ورکوي. د پلاني د قبر نه ښکلې بوی تلو، د پلاني د قبر نه رڼاګانې تللې، او پلاني ته د غیبو نه آواز وشو، او د تیمرګرې باباجي جومات کې چې هغه کوم بش و نو هغه یو لویش اوږد شو، د سپنخړو بابا هغه د بش اوږد شو د جومات و پلان د دروغ کیسې د ابراهیم السلام په زمانه کې هم دغه شانې وې. د دې حیثیت نشته دی. ضعیف الاعتقاد خلق دی، ضعیف الاعتقاد. ان الذين بشکا کسان تعبدون من دون الله چې تاسو بندگی کوئ سوا د الله نه، لا یملکون دی اختیار نه لري لکم ستاسو دپاره رزقا د رزق درکولو. پخپلې ځکه دی پخپله رزق ته محتاج دی. فابتغوا عند الله الرزق. هلکه بل ورځې ناشنا خبرې دا مونیان. اول زه یو بدبخت به دی په فیسبوک باندې ما وګتل، هغه وایي چې وظیفه درته ښیم، زموږ د دین د وظیفو نه د هېڅ قسم وظیفه زه نه منم. وایي ښه صفا درته وظیفې زه یو هم نه منم. یوه د مولیانو دروغ دي، هېچا نه وظیفې مالي. او چې څوک وایي په دې وظیفه څه کار کېږي، وایي ته یې وکړه ما ته یې وښایه، دا ګرځو دا میدان. دا قرآن د وظیفو دپاره راغلی دی. یو وایي چې که د بجلي بیل دې زیات راتلو که نه، دا لګیا دی. دې کم عقل ته ګوره، انټرنیشنل عقل پروش دې ته ویلی کېږي که د بجلي بیل دې کم زیات راتلو نو په 1 تاریخ به ته په دې خپل میټر باندې لیکې زمزم به ولیکې، په 15 تاریخ به بیا ولیکې چې زمزم. وایي زه دله ګرنټي در کومه چې ستا بیل به کم راځي. لکه خدای دې تا تباه و برباد کړي. ځکه ورته خیری کوو چې ظالمه دین پروشه دا دین خرڅی چې ته بطور مثال داسې کارو شو چې ته د ورځې 50 یا 40 یونټې خرچ کړې، نو چې ته 50 یونټې خرچ کړې نو په میاشت کې به تا پسې څو راځي؟ 1500 شوی که نه شوی؟ نو 1500 یونټو به تا له څومره خرچه راځي؟ دې مطلب دا دی زمزم پکې مه لګوه. دې زمزم مطلب دا دی په دې کې دنې سلو به وکړه چې دا میټر ودرغه او ته چل ورښیې اصل کې. دا اوس خبره ده
چې ته به خرچه کې پکې به دې شل لګولي هیټر به دې لګولي اسی به دې لګولي بیل به دې کم راځي دې مولیانو دې نو شرمو دا د ځان درو ابراهیم علیه السلام زمانه کې داسې یره چې پلاني وظیفه کوا او د بازي مولیان زمانه وظیفه والی څنګه زمانه وظیفه والی عزیزان وظیفه والی چې دا کار کوی نه برزخ کې هم دومره زیات برکت راځي دا وظیفه او وظیفه دې خلکو مزه وکړي کله ملیشیا ته رواني کله یورپ ته رواني ا دې مولیان دا څه ګوري کنه کله په ملیشیا کې دی او کله په یورپ کې دی او کله په امریکا کې دی او کله په تایلند کې دی دا خلک له وظیفه ورکړي عزیزان له وظیفه ورکړي نو خلک وایي چې وسه د اصلي د دې وظیفه برکت نه جنا چې دا وظیفه برکت نه د یورپیان وظیفه کوي د امریکایانو وظیفه کې چې مالدار دي د انګلند ولا وظیفه کې چې مالدار دي نه وظیفه نه کوي بیا مالدار دي دا الله ورته چې ډېرو کې چې الله ورکړي په خلک وایي چې نه چې دی ویلي کوي دا وظیفه کې نو ستاسو دکان ډېر زیات چلیږي مالم کله خلک راشي چې بس روزګار می بند دی که څه تعویض ماویز دی وکړو لکه په تعویض باندې وظیفه کېږي زه نه وایم چې زما سره کول د بنډور غاړه وي زه چې زما سم د سید مولا شاکر صاحب شان کوله غاړه وزیدار او ټوټو پکمار را پسې ګرځېږي دا سره نه وایي ها او مزه به وېستا او د ګاډي د تیل ممپري وټه بنگلا دا کور مشور کړی د کاله وشو پرشنو به باور کړل نو هم سوزي په کړه ما د پرشنو مال کړی وې دا کور مال مال جوړ کړی دا وزي په باندې کېږي نو بس په دې وزي په خلکو چې دا کار د وزي په روان دي وزي په کار دی بس وزي ولا کوي مزي مليان او کړلې په دې خلک په دې چل باندې خلک مالونه وایي ان كثير من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله قران وزنه غواړي دا قران خبره ما وکړي ډېر مليان پیران د خلکو ما په باطل طریقه باندې کوي دغه طریقې را چا وظیفه مالکه اس کار وظیفه نه کوي دا کتاب د وظیفې لپاره نه درغه عمل لپاره راغلی دی او زه دا خبره ما سکل بار وکړه کته زماله په 1400 سال تاریخ کې یو محدث داسې پیدا چې هغه ویلي چې دا قران د وظیفو کتاب دی کوي زه دا جرمانه کوم هو دا کې دي شي چې دا قران وایي الله تعالی په دې برکت تعالی درکړي خو دې د وظیفو د کار نه راغلی دا قوم دی وظیفو درو باسل غواړي بس کی ته مو برباد شو دی وظیفو موږ د هتر اور رسول کنه ټرمپ څه شری نوم ته ګوره ټرمپ چې ټرمپ یې نه بيدا بس شي واغه برزوی دي چې دا غزا منځان لا پدار ودا چې دا مسلمانان مولیان او دا حکمرانان د شرم دراسه بار نه راوتل ول غزا منځان لا قبضه کوي ستاني کېم نشي قبضه کولای او مسلمانان بے غیرت دي ودي غفلت په خو باندې براته دي وظیفو ته براته دي سبحان الله والحمدلله زور ورته وظیفو دا به دومره وي دا به دومره وي د جهاد جذبه دې په دې طریقه باندې ختمه کړل ځکه په قران یې وایي بیا مجاهدین جوړ شي دا غدنن امریکا و چې موږ په غزا ځان لا اخلو د پیغمبرانو ځان په ځان لا د وظیفو برکت دی دا کسی په خام خلکو کوي وسم خلک دی دای مطلب دی نو فابتغوا عند الله رزقا ولټوي د الله سره رزق د الله سره ولټوي واعبدوه د الله بندګي وکي واشکروا له د الله شکر ادا کوي اله دی الله تبارک ترجعون تاسو واپس کولای کیږي وان تكذبوا دا قول ابراهيم عليه السلام وان تكذبوني نسره کتا زما تکذیب وکړو فقد كذب من قبلكم یقینا تکذیب کړه د ډیرو خلکو د پیغمبرانو من قبلكم تاسو نه وړاندې وما على الرسول الا البلاغ المبين نشته پیغمبر باندې مگر تبلیغ المبین ښکارا پیغمبر به تبلیغ کوي وظیفه بنور کې بلکې تبلیغ وکړي اولم يروا اي دین ګوري کیف یبدئ الله سنزل الله پاور ذل مخلوق پیدا کوي کیف یبدئ الله سن پاور ذل پیدا کوي الله الخلق مخلوق ثم يعيده په قیامت کې بیا په دیم ذره پیدا کی ان ذلك على الله يسير یقینا دا کار په الله باندې آسان دی خلق اول او خلق ثاني په الله باندې آسان دی قل ورتوا يسيروا في الارض وغرزي پزما کې فانظروا غري كيف بدا الخلق څنګه الله تعالی شروع کړ مخلوق باندې پاور ذل باندې ثم الله بیا الله تعالی ينشئ النشأة الآخرة پیدا بکی ينشئ پیدایش کوي النشأة الآخرة ورستونه پیدایشو یعنی ينشئ پیدا بکی النشأة الآخرة دویم مخلوق دویم جنریشن وس یوزل بیا الله را پیدا کیف بدا الخلق څنګه الله شروع کړي وا په مخلوق باندې په تخلیق باندې پاول زلوانه شروع څنګه کړي وا ولې مخلوق څنګه پیدا کو کیف بدا الخلق څنګه اول مخلوق پیدا کو ثم بیا الله ينشئ الله بنا پیدا کی النشأة الآخرة بل زل پیدایش ورستنه پیدایش یعنی دویم مخلوق
ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء پر سبانه قدیر قدرت لرونکی دی یعذب من یشاء الله بعذاب ورکه غچالا چی وغواړي الله تعالی او يرحم من یشاء رحم وکي الله تعالی هغه چا چې الله تعالی وغواړي چې څوک د الله نه فرمانه دي عذاب ورکي څوک د دین تابعدار دي رحم به وکي ویلې دی الله تعالی تقلبون تاسو واپس کولای کی ترجعون وما انتم نه تاسو بمعجزین الله لراجس کون کی الله مقابله کون کی فی الارض بزمکه کی ولا دي سمانه پاسمان کی وما لكم من دون الله نش استاد بعد الله نه سوا من ولی سب بچ کون کی ولا نصير نو سب مددگارو والذین کفروا بآیات الله هغه کسان چې کفر وکړ د الله په ایتونه باندې ولقائه د الله په ملاقات باندې اولئک دا کسان یې ایسو من رحمتي دي دینا امید دي زما د رحمت نه د جنت نه اولئک او د مغفرت نه او د معافی نه ځکه کافر الله نه معاف کوي اولئک دا کسان لهم دي لپاره عذاب دی لیمون دردونکې فما كان جواب قومه نو د ابراهیم علیه السلام د توحید د دعوت په مقابله کې جواب څه ملاو شو فما كان جواب قومه نو جواب د قوم د ابراهیم علیه السلام الا مگر ویلې ان قالوا اقتلوه قتل كدا ابراهيم عليه السلام وحرقوه وسيزي فانجاه الله الله بچ کو دلرا من النار دورنا دای چې کله بوتان مات کړل دغه نفس مشور شیوا ان فی ذلک لآیات یقینا ابراهیم علیه السلام په بچ کولو کې خامخ نه د قدرت دی لقوم د قوم د پاره یؤمنون چې ایمان راوړي هغه دا چې ازمایش ورازي خو په اخر کې کامیابی د مسلمان ده وقال ابراهیم علیه السلام انما د نجات نفس انما بشک اغا اتخذتم من دون الله چې تاسو ګڼلې دی نیولې دې سوا د الله نه اوسانن بوتان مودت بینکم د پاره د دوستانه په خپل میس کې د پیری مریدې د پاره په حیات دنیا په دنیا ژوند کې ول تاسو چې دا کوم بوتان د دوستانه د پاره کوم سبب ګرځولې ده د دې بوتانو په ځوانه تاسو دې بسره پیری مریدې کوي مطلب دا انما یقینا اغه اتخذتم چې تاسو نیولې من دون الله سوا د الله نه اوثانا د اوثان یا معنا بوتان دي بوتان او یا اوثان د دې بوتان ژوندۍ بوتان مرادي اوثان چې دا سړی سم بوتان دي د څه د لپاره مودت بینکم د دوستانه د لپاره په خپل میس کې ان دا ژوندۍ بوتان تاسو پیران دي تاسو مریدان او تاسو دا شکرانه ویل ورکوي هغه ته دا پیدا ثم بیا یوم القیامت القیامت په ورځ با یکفر بعضکم ببعض انکار وکي بعض تاسو د بعضنا ويلعن بعضکم بعضا او لعنت بو بعض تاسو په بعض باندې بیا لعنتونه یبل دوا په یبل لعنتونه وای ومأواکم النار زیستا سور دے وما لکم من ناصرین بیستا سر پر سوک مددگاران فآمن له لوط نیمان خکار کو دتا لوط علیہ السلام فآمن له نیمان خکار کو دتا لوط علیہ السلام دلتا یوبل خبرم بکی واورا دی معارف القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمه الله طالبان دا خبر یادوي خو په ډاډه وای خلکو ته په شجاعت باندې او زما په حواله وای ان شاء الله زما حواله کې بدروغ نه ما د حواله درکړل نو په دې کې به سي افاده پانه په دې معارف القرآن کې مفتی محمد شفیع رحمه الله په سورۃ یونس کې یو خبره لیکلې ده او دې دروغ وای کني معنی نه په سورۃ یونس کې لیکل دي چې مولا اغل پاس سے یہاں بعض ہم عصر علماء نے لکھا ہے نہ مولانا نے میں نے ویلے میں سے وراور مخدمان یش لاندې کې دارالعلوم کراچي ولا غالبا مفتی تقی عثماني سے بھی اچھا غالبا ذکر ما چې بین السطور په فوټ نوٹ کې لاندې لیکل دی وتا چې دا مولانا مودودی دا خبره کړل یعنی مفتی محمد شفیع رحمه الله په مولانا مودودی رحمه الله باندې اعتراض کړی دی چې مولانا مودودی رحمه الله ویلي دي چې د یونس علیه السلام نه په فریضه رسالت کې څه شوی ده کوتاهی دي شوی ده چې د یونس علیه السلام نه په فریضه رسالت کې کوتاهی شوی ده دا مفتی شفیع رحمه الله لیکلي بیا وی بیا مولانا رجوع نه کړی دی خبره نه نو ګوره دا یو قسم ګستاخ د انبیاء شو او دا دې قائل دی چې د پیغمبر نه پر رسالت کې کوتاهی کیږي دا او اسمت الانبیاء منکر نو صاحبانو بس په کتابونو کې طالبانو ته ویلو چې مولانا دې سی ویل دي دا غزو دا میدان درلم کراچي ژوندې دا تقی عثماني صاحب ژوندې دی پلار یې مړ دی په مدرسه کې د زرګونو په تعداد طالبان دي د سور مولیان دي د مفتی محمد شفیع رحمه الله چې کوم حواله لیکل دا چې مولانا لیکل دي چې په فریضه رسالت کې د کوتاهی شوی دا
نو دا خبره په کوم ځای کې مولانا لیکلې ده؟ اوس چې موږ تفهیم ګورو نو په تفهیم کې د الفاظ نشته. شته به کنه؟ نشته به کې. دی نه دی لیکلي. مولانا لیکلي دي چې یونس علیه السلام د الله د اجازې نه بغیر خپل مستقر پرېښودلی دی. خپل مستقر پرېښودلی دقې لیکلي دي. خو ده الزام لګولی دی مفتي شفیع رحمه الله. مړ دی الله له ورغلی الله دې وبخي. الزام یې لګولی دی چې مولانا مودودي رحمه الله لیکلي دي چې د یونس علیه السلام نه په فریضه رسالت کې کوتاهي شوې ده. من د تقي عثماني صاحب نه ژوندی دی، مفتي اعظم ورته دی وایي ژوندی دی. راولګه دارالعلوم کراچي استادان ځان سره پاسوه چې ستا پلار د حواله د کوم ځای نه لیکلي او هغه تاسو پیش کړئ خلکو ته که نه. نو خلکو ته وایي دي ایستلي دي، وایي دا دې د غلطیان ایستلي دي. نو تاسو خو ژوندي یئ، ستاسو پلار چې د کوم تفهیم نه حواله لیکلې وه هغه تفهیم به دا اوس پروت دي که نه، په یادو حواله نه لیکله که نه. یعنې کوم تفهیم القرآن نه چې ده د حواله لیکله هغه تفهیم به پروت دي که نه وایي چېرته. نو راولې یې که نه خلکو ته یې وښایې که نه ولې دا دروغ وایي دجل کوئ تاسو. خلک وایي یاره څه وایي که نه څه وایي. نو څنګه به صحیح ذات زه ورته کله ویمه راولګئ. تقي عثماني صاحب ډېر لوی سړی دی، ډېر زیات مولیان دي. طارق مسعود نه دی، طارق مسعود صاحب کوم چې په دې دغه کې ملا دی، په دې جامع الرشید کې دم دا بکواس په ابتدا کې کوو، نو په اخر کې ویل دا موږ پیدا نه کړل. دله اوس حق پرستي په اخر کې وکړله، ویل موږ دا شی نه پیدا نه کړل. طارق مسعود څه دم زه چیلنج ورکړم، تقي عثماني صاحب دې دا ټول راولېږي، دوی یو ګوري که نه چې دا تفهیم القرآن چې مولانا پکې دا خبر لیکلی و د دې تاسو وګرځئ راوایئ خلکو ته وښایئ هغه لیکل دا دي. دروغ خلکو ته وایي پارشل دروغ وایي او دومره دروغ هم ویل چې خلک ستاسو په دې جامو ستاسو په دې ګیرو باندې یقین کوي وایي دې ویلي دي. نو وښایئ خلکو ته که نه ځه ولې موږ یېرېږو دسه نه وښایئ چاته. یو خبره دویمه دا ده چې په دقه ځای کې عجیب خبره ده، په مولانا باندې اعتراض کړی دی او بل طرف ته لیکلي دي وایي په فریضه رسالت کې ته کوتاهي نه ده شوې، خو د سنت الانبیاء مخالفت یې کړی و. دا شته په همارے په قرآن کې د سنت مخالفت څه ده؟ څه شی؟ بدعت نه؟ نو څه مطلب بدعت یې وکړو؟ نو ته ورته بدعتي وې او ته عاشق د انبیا وې او زه چې ټیک خبره کوم زه ګستاخ د انبیاو شم. عجیبه خبره ده. او الزام یې لګولی دی وایي دا مولانا مودودي رحمه الله وایي دا غلطي نه دي ایستلې. اوس خلک یې اوس د هغوی کشران خلکو ته وایي دروغ خلکو ته وایي دی ایستلې دي. نو زه درته وایم تاسو راوالئ د معرف القرآن د 1995 نه چې کوم مخکیني کوم چاپونه دي 90 کې کوم چاپونه په دې ځای کې معرف القرآن ترجمه کړل په آمن له لوط ایمان راوړو په ابراهیم علیه السلام باندې لوط علیه السلام په ابراهیم علیه السلام لوط علیه السلام ایمان راوړو. اوس په ته اوس په معرف القرآن کې دا جمله پیدا کې ایستلې نه دی. چا دې ایستله؟ تقي عثماني صاحب دی. تاسو د خپل کتابونو غلطیان ایستلې دي، موږ دې نه دي ایستلي او تاسو دې ایستلي دي او تاسو په کتابونو کې شته باندې موږ ته خودلې شو. موږ دله چیلنج درکو چې تاسو تفهیم القرآن پیدا کړئ چې موږ کې غلطي کړو. موږ ته خودلې شو چې تاسو په کتاب کې غلطي و اوس هم دې لري کړی دا. او مفتی شفیع صاحب په خپل ژوند کې نه دی لیکلی، د زوی دا کار کړی دی. د زوی نه موږ تپوس کړو، د هغه د استادانو تپوس کړو چې تاسو د حق چا درکړی ده، د بل د مصنف په کتاب کې تاسو تبدیلي کوئ. ستاسو خیال دا چې څوک پرې پوه نه شي، موږ پرې پوه یو. موږ چاته داسې نه وایو چې هر ځای کې خلکو ته وایو، ځکه موږ دا ادب شته دی. خو چې کله تاسو داسې دروغ وایي نو د دروغو جواب دله په رښتیاو دله بیا درکوو، د دروغو جواب دله په رښتیا بیا درکولی شو. نو دا دروغ دی ویلي، سم یې ویلي دي، خو د بلا زامن په دروغ کې ډېر تکړه دي. دومره دروغ یې ویلي دي، دومره دروغ چې خلکو ته رښتیا وایي. اوس ته بهر خلکو ته وایي وایه که نه وایه مولیان دي دروغ وایي، دا مولیان دي. وایي دا مولانا مودودي مولا نه اوسه ابو مولا نو امام او علمي سړی و، په مشرق مغرب کې خلکو منو. هغه بدنام کړی د خیر دی، خو ګوز نه چې نه وایي تاسو یې مه وایئ. ما په یو وخت کې یو سلسله شروع کړې په دې فیسبوک باندې، سب قارشه وم، بس ما ګورې که زموږ د میدان ته ودانګه ما تحریرات شروع کړل. اکابرین فلان تاریخ کې آئین میدا یو زما یو عنوان ورکړی او ما پکې یو 2 سلسلې لیکلې وې. یو هفته کې مې یو پوسټ ورکړو د دلایلو سره، د کتابونو هغه سکرین شاټ یې مو سره ورکړی. بیا مې په دویم ځل باندې چې بل پوسټ وکړو نو بس ما 2 استادانو بس ټلیفون یې وکړی چې ما کوي استادي صاحب ته وګورم خپل علاقه دې ځان ته اصلاحي وې دا کار کوټیک نه دا مړی دې قبرونه مړه وباسه. نو ما ورته ویل زه به دا مړی نه راوباسم، خو تاسو هم دا مړی مه راوباسئ که نه ځه موږ به یې نه راوباسو، نو تاسې ولې راوباسئ؟ تاسو هم د هغې نه قلار شئ که نه، موږ هم قلار شو. نو شکر دی انشاءالله اوس ورو قلار شوي دي. مخکې ډېر ادریسي وو، هر ځای کې به پاڅېدل او دا مناظرې دمکیانې به ورکولې. اوس ورته پته ولګېده چې موږ ته جواب میلاوېږي،
نو سوچره چې بس دا اتحاد اتفاق خشه دی دا مخکې موږ په خو نه وی چې خشه دی مخکې موږ ویل کنه چې خدي مکه ویل سي اوس وی اتحاد اتفاق خشه دی زه دا قسم دی کنه زه دا خبر د زړه کوم کنه د دې خلکو په کتابونو کې دا لیکل شوی دي کنه دي د دې د حیاتیانو فتوا د چوماتیانو په سیمون کې کیشته کنيشته لکه دروغ وایم شته کنيشته شته ولې اول ورځ چې کله دی وی په بریلی په سیمون کې کیږي دی وی په پنځپری په سیمون کې کیږي پنځپری وی په دې باندې په سیمون کې کیږي په اکوړي کې هغه تیر ورځ باندې مولانا حامد الحق سے وفات شو مولانا طیب د ماماتیانو امیر دی جمع کړه په اکوړي کې نه کړی دا کنه کړی نو خلکو ته دروغ وایي تاسو خلکو برا کوي په خپل ټیک ټاک په یوه پسې جمع کوي مولانا طیب مخکې کو هغه اشاعتي دی پنځپری دی د پنځپریانو مشر دی په اکوړي کې د جمع په داس پسې مونږ کو او خلکو دې مونږ پسې نه کیږي مطلب د زما او ستا مونږ ته چل جوړ کړی دی په خپل پسې کوي زه دا په دا کوم ځای دی باندې وایي دا بل قادری نو قادری یو سره پیډي په حکومت کې چې غالبا دغه وزیر د سن بیا هغه د دې باندې قادری سه وو ولې کوم چې وزیر دی او خاص دې په وزیر دی لکه نور الحق قادری په کوړي کې جمع کړي د خلک په شاته ولاړ دي په بریلی په سیمونس کړه دی مونږ وایو په بریلی په سیمونس کېږي په پنځبری په سیم کېږي په دیوبندي په سیم کېږي او په الیدیس په سیم کېږي مونږ ټول کوي الحمدلله مونږ دومره پراخه سینه ده پراخه مونږ چې څه وایو هغه کوو تاسو چې څه کوئ هغه وایي نه وایي یو شان کوي بل شان خو چې کله د باندې ټیم راغلی که نه په مولانا طیب پسې مونځو کو په قادري پسې مونځو کو اوس ټیک ټاک کار دی اوس کېږي مخکې نه کېدله اوس درته پته ولګېدله چې اوس د اتحاد اتفاق ټایم دی کومه خبره چې مولانا مودودي رحمه الله پخوا کولې هغه خبرې دي شروع کړې سل کاله پسې شروع کړې لہذا مولانا چې سویلو او زه دا خبره کوم او زمانه به تاسو اورېدلې وي تاریخ به انشاءاللہ ثابت کی تاریخ سل کاله پس تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے سل کاله پس دروغ ښکاره کېږي رښتیا ښکاره کېږي دروغ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہر سل کال پس پتہ لگی نو مولانا مودودی رحمه الله دعوت 1903 کې په 1903 کې هغه پیدا شوی او داغه دعوت پیک چې 1950 او 1960 دا دهایی د مولانا د فکر د عروج زمانہ په 2050 او 60 په دهایی کې ان شاء الله د مولانا فکر ټول دنیا ته ورسیږي او خلک به عمر کې دا یو مظلوم انسان و په 2050 کې بعد مونږ به یو او یو نه یو خدا خبرې به تاسو عمر ان شاء الله تاسو به خیر لکان یې دا زما تاسو لیکل لا سره ولیکئ چې 2050 او 60 دهایی کې د مولانا د دعوت سره کله پوره شي کنه ټول خبرې به صادق شي ټولې ډېرې خبرې اوس هم ثابتې شوې ډېرې خبرې د جمعې د مونږ د مسله مولانا مودودي وکړه کنه مولانا سی ویلو چې د جمعې د مونږ لپاره د احناف د کوم سخت شرطونه دي دا نشته بس دومره ده چې د هر کلی جامع مسجد کې د باندې کوم خلک مونږ په هغه وخت کې مولانا شرف علي صاحب د لپتو د خلکو چلول چې ګورې د باندې کوم کې مونږ نه کیږي مولانا ویل کیږي بلې کوي بګي عملاً ټول خلک په باندې کوم کې مسلې کنه کوي بګي ارله کې د باندې کوم کې مونږ نه شروع شي خلک کې هم دا خلک کې چا چول کیږي د مسله د لوډ سپیکر د منځه مولانا لوډ سپیکر باندې مونږ کیږي دی ویل کیږي ویل کیږي مولانا ویل کیږي ویل کیږي اوس ټول خلک لوډ سپیکر باندې مونږ نه کوي تبلیغ والا په مرکزونو کې څوک نه کوله هم شروع کړی دی بس کوم خبرې چې مولانا کړې وي نو هغه خلک رااله لوسو مولانا په کوه پوه شو مولانا مودودی رحمه الله اسلامي ریاست کتاب لیکل او تاسو خو اسلامي ریاست طالبان تاسو شنه ګورئ نو کتابونه ګورئ اسلام یان نه لوش اسلامي ریاست او پاره کې خبر ورکړه چې دا کوم موجوده جمهوریت دی اگر چې دا پیور جمهوریت نه اسلامي خو بل لار نشته دی نو موږ وایو چې په دې طریقه باندې موږ په الیکشن کې ورننه وځو او دا موږ ته جایز کار کیږي ځکه چې کله قرارداد مقاصد پاکستان کې جوړ شول نو مولانا مودودی ویلو چې د پاکستان ریاست کلمه وینا اوس دستور ټیک دی لہذا اوس موږ په الیکشن کې سالو دې جمهوریت ته مولانا جایز وایو نو خلکو دا کتابونه ولیکل الدیمقراطیه جمهوریت پلان دا جمهوریت مولیان کافران دي جمهوریت کو پر دی او دا ویل د وظیفې کولې اهلی حدیث ویل کو پر دی اوس ټیک ټاک ملی مسلم لیگ د اهلی حدیث تنظیم د الیکشن کې سالي دا په دې دیر کې د الله اکبر ولا رسول دا دین نفسه و دا جمهوریت مخکې پر اسلام شو نه مولانا چې کوم خبره کړو په 70 60 کې ټیک ټاک خلکو زمونږ الله اوس په الیکشن کې سیالي ټیک ټاک او دا شان اشاعت ولا اگر کو پر وایي او عملاً په خپل ټیک ټاک د سیاسي پړو بشاونه ولاړ دي
پخوا به د عوامي نېشنل پارټۍ حمایت کو اوس د تحریک انصاف حمایت کوي. ښه ټیک ټاک ښه چې موږ یې کوو نو کفر دی او چې دی که اسلام دی. مولانا طیب صاحب په خپله باندې انټرویو زما سره په دې لیپټاپ کې پرته ده. انټرویو دی وجنه هغه سره تا ووټ کړی او چا دې ورکړی جماعت اسلامي نه ورکړی دی. وایي ولې هغوی د خدمات روجنه وایي نه خدمات نه خو ادم ورسره کړی وه. موږ تپوس کوو چې صاحب تا چې کله هغه یو ورځ ووټ جماعت اسلامي له ورکړی ته په هغه کې څنګه وایي مسلمان وایي که کافر وایي اسلام او کفر دا عجیب باندې خبره ده. خلکو دروغ وایي خو خولې نه شي چې څوک دا خبرې چاته وکړي چې خلک په دې باندې پوهېږي. دا د مولانا مودودي رحمه الله هغه خبرې وې چې کله یې کړې وې اوس ټیک ټاک راورسېدلې. په دې وجه باندې موږ بصیرتن د مولانا مودودي فکر هغه خپل کړی دی او هغه موږ زغملی دی او هغه موږ نفوذ کړی دی په دې رګونو کې موږ ته ټیک ښکاره کېږي. او دا پروپاګنډي انشاءالله بس شل 15 کاله صبر کوئ دا هر څه به ختم شي هر څه به ختم شي. نو په آمن له لوط معنی کړی و صاحبو ایمان یې پرې راوړو. نو چې وایي پوه شل معنی غلطه کړې ده نو اوس یې بدل کړله. دا تا ته حق حاصل چې ته بدل کړي هغه ته ویلي دي خو خوا ته اوس ولیکوې دا معنی غلطه نه. بله خبره هم پکې شته دی ما یې بله ور ایستلې وه هغه په دې سورت یونس کې ده فظن ان لن نقدر کې هم دا خبره هغه کړې ده. یو ځای کې مفتي صاحب په خپل لیکلي دي په دې اوس هم په معرفت القرآن کې شته چې د نقدر معنی داسې مه کوه چې موږ په دې باندې قادر نه شو او که چا وکړله نو دا کفر دی په خپله دقه معنی بېرته کړې ده. موږ وایو دې ته ویل کېږي سلیپینګ اپ ټنګ ورته ویل کېږي په انګریزي کې. سلیپینګ اپ ټنګ دې ته وایي چې خلکو نه ژبه کتی شي. زموږ دومره پراخه سینې دي موږ وایو مفتي شفیع رحمه الله قصدن دا کار نه دی کړی ګستاخ نه دی غلطي دې شوې ده موږ داسې وایو خو غلطي شوې ده کفر نه دی. نو ته هم داسې ووایه که نه چې د فلانې غلطي کړې ده ته وایو چې دا کفر او ګستاخي ده. نو چې بیا ته رښتیا وایې نو دا مړي د قبرونه مه راوباسه. مړي قبر موږ نه راوباسو حقیقت خو به خلکو ته وایو که نه. زموږ باباجي د الله وخي یا خو دا کوړه خټک نه پارې و 400 کې چې موږ وو نو دا مسلې چې جوړې شولې نو چا ورته ویلو چې دلته دا قسمه کارونه کوي او دا خبرې شروع کړلې نو زه یې ورځې کېنولم ما ته ویې ګوره وایي ما خو د دې اکوړي کې ما سبق ویلی دا زموږ استادان دي او ته دا خبرې کې زه ستا نه خبر شوی یم. ما ورته بابا مې څه نه دي ویلي الله نه وایي زه خبر شوی یم دا ویلي دي. نو هغه ته ما وایي زه زر ته یم زر ته یې څو خبرې ښیم ویل دا خبر مولانا کړې ده غلط ده که ټیک ده ویل ټیک ده مې دې څنګه یادوي وایي دې غلط کې ته هم غلط کې مې زه غلط نه کوم خو زه ورته ښیم چې ته غلط کې بس دغه کار زه کوم بیسته غلی شو. فآمن له لوط ایمان ښکاره کړو د لوط علیه السلام تصدیق وکړو د خبرې لوط علیه السلام د ده خبرې تایید د ایمان معنا تایید او تصدیق د دې خبرې تایید لوط علیه السلام وکړو چې او دا خبره ټیک کې ایمان یې د مخکې نه و. اوس زه یم دا معنی ولې غلطه وه ځکه هر پیغمبر څنګه پیدا کېږي مسلمان پیدا کېږي. اوس راځمه خبره اوږدېږي رانه خو ټایم هلته به ګډوډ شروع شي زنانو ته به تکلیف وي. خو مولانا مودودي باندې په صورت انعام کې رد کړی وایي دا وایي چې ابراهیم علیه السلام عارضي مشرک شوی و. نه خو نه دي ویلي خو بیا بالفرض عارضي مشرک تا خو ته صحیح کافر ویلی دی نو اوس کومه ټیک ده کومه غلطه ده. بس الله دې رحم وکړي په ټولو باندې او غلطیانې چا هم کړلی دی ورته معاف کړي. موږ نه وایو چې مولانا مودودي رحم الله د غلطو نه معصوم و جنته د غلطو نه معصوم نه و صرف موږ د انبیاو د عصمت قایل یو خو دروغ نه منو د چا. فآمن له لوط نو تصدیق وکړو د ابراهیم علیه السلام د خبر لوط علیه السلام وقال ویل انی مهاجر زه هجرت کوونکی یم الی رب خپل رب طرف ته انه بشک د الله تعالی هو العزیز الله زورور دی حکیم حکمت والا دی. ووهبنا له اسحاق من ورکړو د اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام نه وروسته وایي ښه نن مخکې اسماعیل پیدا دی در سارې زوی رضی الله عنها ويعقوب علیه السلام ولمن ورکړو نوسه وجعلنا فی ذریته النبوة من وګرځو په خاندان او په اولاد د یعقوب علیه السلام کې او د اسحاق علیه السلام کې نبوت والکتاب کتابنا من نبوت هم وګرځو کتابونه هم وګرځو یعنی د اسحاق علیه السلام په نسل کې انبیا راغلل. واتیناه من ورکو ته اجره اجر ددو اجر مولا ورکو د اجر مراد خو یان وسه دی یا د اجر مراد ذکر خیر دی د اجر مراد تعریف دی او د اجر مراد په دنیا کې مرتبه ده په دنیا کې واتیناه من ورکو ته اجره اجر ددو په دنیا کې و انه یقینا دا په اخرت په آخرت کې من الصالحین د کامیاب او نبوی من الفائزین. ولوط درې مواقع
د لوط علیه السلام باندې امتحان څنګه شوی و مېلمنو بیزتی شوی و ولوطا اذ قال لقومه لوط علیه السلام موږ را لېږلی کله چې خپل قوم ته وویل انکم یقینا تاسو لتأتون الفاحشة راځئ بې حیایۍ ته ما سبقکم د مخکې شوی ستاسو نه بها دې کار ته من احد هیڅوک من العالمین د مخلوقاتنا انکم آیا تاسو لتأتون الرجال راځئ هلکانو ته ماشومانو ته د شهوت پته قضابانی وتقطعون السبیل او پرې کوئ لارې د لار مراد د نسل لارې دي ښځې نه کوئ یا لارې کټ کوئ قطاع الطریق ډاکوان یې وتأتون تاسو راځئ فی نادیکم په خپلو مجلسونو کې المنکر بې حیایۍ ته منکر غلط ګناه په مجلس کې براه راست کوئ وایي دوی به دا لیواتتونه ښکاره کول دغه خبره امام مجاهد کړې ده وتأتون فی نادیکم المنکر دا معنا ده چې تاسو په مجلسونو کې یو بل مخې ته به دا بیانې کوئ دومره بدبخت نو کله چې انسان دې حد ته ورسېږي نو دا مستحق نشي په کاڼو باندې ویشتلی شي نو الله رب العالمین په دې باندې عذاب راولی و فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د لوط علیه السلام الا مگر ان قالوا ویلې ائتنا بعذاب الله فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د لوط علیه السلام الا مگر ان قالوا ویلې ائتنا بعذاب الله من ترى ولد الله عذاب د الله عذاب راوړه ان كنت من الصادقين کده رښتینی عذاب راوړه قال اول لوط علیہ السلام رب زما رب انصرني زما مدد وکا على القوم المفسدين د فساد قوم مقابله کې الله دعا قبول کړلا ولما جاءت رسلنا کله چراغل زمون استاذ ابراهيم علیہ السلام ته بالبشرى د زیری سرایا کله چراوړو زمون فرشتو ابراهيم علیہ السلام ته بالبشرى زیره د زوی زیره بالابن او یا د لوط علیہ السلام د هلاکت زیره قالوا دي اول ان مهلكوا اهل هذه القريه من هلاكوا اهل هذه القريه كليوال ان اهلها بشك كليوال د دې کلی كانوا ظالمين دا ظالمانو قال ان فيها لوطا كانوا ظالمين دا ظالمان دي ابراهيم عليه السلام سوي دا خلق وجني قال ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا وليك لوط عليه السلام هم ده سبس کوي قالوا دي اول نحن اعلم من بيجنو بمن وسوق في حج بري كلي كلي لننجينهم بخام خدا بچكو واهله اهل بچكو الا امراته مگر خزرد بن بچكو كانت من الغابرين دا ود پاتي شو نوي ولما ان جاءت رسلنا کله چراغ لزم فرشتي لوط عليه السلام قال سي ابهم خفق له شو بدي باندې دي پرتلو باندې خپش وزواق بهم تنگش ولا دلوت علیہ السلام پدی باندې زرعن سینه تنگش ولا یعنی خپشو وقالوا ویل دی پرشتو ورتا چې خپکیګه مو سینه متنگوا لا تخف یریګه مو زمن پخپل لا تخف په حق نفسه مخپکیګه زم د پخپل ځان باندې ولا تحزن لا تخف یریګه مو پخپل ځان ولا تحزن خپکیګه مو زمن په حال باندې ان منجوکا بشک موږ بچ کوم کی تعالی واهلك واستاهل لرا الا امراتك مگر استاخذ بن بچکو كانت من الغابرين دا وی د پاتو شونا د پاتو نه وی ان منزلون من نازلون کی على اهل هذه القريه بلی کی لواغبانه رجزن عذاب من السماء د اسماننا چې دا مقرر د اسمان نه د برنا بما كان يفسقون د دې په سقو د زنا او د لواتت په وجبانه ولقد تركنا منها آیه یقینا من پرې خدلا منها منها د دغینا د سنه یا منها د دې کلینا منها د دغی کلینا آیتن و نخا یا منها د عمل د فعلتن دراجه ده منها د دغی عمل د عذابنا دا منها زمي رجزن دراجه ده رجز مذکر ده دی رجزن ته پتاویل د فعلتن معنی نو لقد ترکنا من پرخودلا منها د دغی عذابنا آیتن و نخا یا د دغی کلینا و نخا بینتن خکارا چې دا بحر میت بحر مردار یا ته په دې جدي جبه کې ډیډ سی وای مردا سمندر او بحر مردار چې دا وسم دی بحر میت ورته وای دا ځکه الله تعالی په دې کلی باندې د اوبر واچولې و د دې یو نه خدام دا چې دا سوک نه ډوبې دا وای بحر میت سوک نه ډوبې دې صفت دی لقوم دا قوم د بار یعقلو چې یقین چې پوهیږي ویلا مدینا قوم شعیب سر واقعا شعیب علیہ السلام په قوم باندې الله څنګه عذاب راوسته او شعیب علیہ السلام الله څنګه امتحان کړو امتحان داو چې دته لیوانه وایو او ورته ویل چې موږ بستا علاج کړو په کانو موږ وشتلې پستا خاندان دی او هغه ستاسو بشاوران دی او د قوم په نات ټول دې کمه کو ویلا مدین اخاهم شعیب مدین ته موږ لګلې ورور دی شعیب علیہ السلام فقال او شعیب علیہ السلام یا قوم زما قوم اعبدوا الله د الله عبادت وکي ورجو اليوم الاخره
عقیده وساتي د اخر ورځې ولا تعثوا في الارض مغرزي فزمکه مفسدين فساديان وكذبوه ناوي تكذيب وقود دي شعيب عليه السلام فاخذتهم رجفتو نيوني ولدي لرزلزلي فاسبهوا وغرزدل في داري فقلوا كونوا كي جاثمين نسكور پڑمخ وزن گنانو وعادا وثمود من هلاكلوا عاديان وثموديان وقد تبين لكم يقينا خکار شوی د تاسو ته حالات داغي من مساکنهم داغي د کوروننا وزين لهم الشيطان خيستکړي دي خيستکړي وو دوی د شیطان اعمالهم د اعمال فصدهم عن السبيل من کړي د لار د توحید د لار نه د سملارنا وکانو دي مستبصرين خو خيارو د دنیا په کارونه باندې عقل مند د دنیا په امور کې یو کانو مستبصرين بزعمهم دي عقل مند او ګمان کې وقارون وفرعون وهامان قارون هلاک کړو فرعون هلاک کړو حامان هلاک کړو ولقد جاءهم موسى يقينا راغلوا دوی ته موسی عليه السلام بالبينات المعجزات سرا واستكبروا وتكبروا في الارض فزمكه وما كانوا سابقين نو دی بچکیدون کی زمانہ فكلن اخذنا ودا ټول موږ راولي ول بذنبي په خپل ګناه باندې ومنهم من ارسلنا بعض به کې هغه چې موږ راولېګل عليه بدی باندې پد باندې حاسبن کانی فمنهم بعض من اغو ارسلنا عليه چې موږ راولېګل پدوی باندې حاسبن کانی عليه هو زمير د من تراجه دی واحد دولې دی ولدا په لوط السلام باندې الله دا کانی را ورولې نه دا هو زمير لفظ د من تراجه دی معنا د دې جمع ده من واحد او من جمع ده نو عليه د عليهم په معنا دا سو قوم لوط ومنهم من بعض بيغو اخذته صيحه چوني والاغيل را صيحه چغيله كمدين ولا شو او ثمود اقوم صالح شو ومنهم من خسفنا او عادیان شو خود عادیان سزا داو چې باغ بني هوا راغلی و او په دې هوا کې ورته چغم و نو قوم هود او قوم ثمود او قوم صالح او سره قوم شعيب ومنهم بعض پکې من او خسفنا به الارض چې من خخر الاغيل پزما کې د قارون شو ومنهم من اغرقنا به ضمیر بیا قارون ته आवाज راځي دی منهم بعض پکې من او خسفنا به چې من خخ اغلرا الارض پزما کې ومنهم من اغرقنا بعض پکې چې من ډوکل په وو باندې لکه فرعون او قومنو وما كان الله نو الله تعالی ليظلمهم چې ظلم کو په دی باندې ولکن كانوا لكن ودوی ان کو سو خپل ځانونه باندې ظلم ظلم کو مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء دا مثال دی د مشرکانو د اعمالو چې مشرکان کم شرک کوي د دې هیڅ حیثیت نشته په ظاهر کې خود د مشرکانو د اعمال د خپل اعمال دي چې مشرک د منځ کوي مشرک د حج لذي مشرک روجي نيسي د خیالدار چې موږ ډېر اوچت کارونه وکړل او د آخرت پورز باندې دې هیڅ حیثیت نه لکه مثال د جولاګي د کور د جولا ځان کور جوړ کړي مزیدار داسې تاویږي را تاویږي په ظاهر کې ډول ډالې ده او کوم چې په راغي ورننه وځي په استیواله ختم کی کچا جارو راغ سره د سي چلو په سره کور ختم کی دا مثال د دې د اعمالو قیامت کې الله هبا منصور وګرځي مثل الذين مثال حال دغه کسانو مثال دغه کسانو اتخذوا من دون الله چې نیولې سوا د الله نه اولیاء کارسازان او مشرکان او شریکان دوستان کمثل العنکبوت پشان د حال د عنکبوت ده پشان د مثال د جولاګی ده جولا اتخذت بیتا چې دا جوړ کی ځان لکور وان نو مشرک راولګي دو شرک یو کو وان اوهن البيوت بشک ډېر کمزور په کورونو کې لبیت العنکبوت خامخ کور د عنکبوت ده عنکبوت جمع رازی عناکب او عناکیب عنکبوت لو كانوا يعلمون ارمان کلی کوئی دے ان اللہ بیشک اللہ تعالی یعلم عالم دے ما پہال دا اغی چابانی یدعون من دونه چی دیو ترامدت شوی سوا دلانا من شیئن که هر سخوموی والعزیز دا اللہ زور ورد الحکیم حکمت والا دے وتلک الامثال دا مثالنا نضربها من بیانو للناس خلق دا وما يعقلها نپوهیږي په دې مثالونو باندې الا العالمون مگر علما به پوهیږي عالم چاته ویل کېږي چې هغه په دین باندې پوهیږي نو په مثال باندې څوک ویږي هغه عالم دی الا العالمون مگر عالمان او عالم غټ عالم څوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او عالم بیا د پیغمبر نفس خلفای راشدین دی او بیا صحابه دی بیا د زمانه علما دی په پوهیږي خلق الله السماوات والارض الله اسمانونه پیدا کړی دي ځمکه پیدا کړل بل حق پرشتیا سره د حق د اظهار لپاره ان فی ذلک بشک ودی کلایت خامخ عبرت ده للمؤمنین د مؤمنانو لپاره
بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة اتلو يد تلاوت ندين ولا ما اوحي چی وی شوید لیکا تا سول ولا من الكتاب چا کتاب قرآن ہے قرآن لولا تلاوت ہے تلاوت کم ثواب دے تلاوت عبادت دے دویم دا تلون ندے تلا یتلو تلون پا و تالن چاہتا ہوئی چورس تستا نر روان دے مقدم و تالی چوہتا ہوئی تلاوت دا تلون ندے اتباع اتلو تابیداری کوا ما دا حقی کتاب اوحی علیک چتاتی وحی شویدہ من الکتاب چاق کتاب و قرآن دے دا قرآن تابیداری کوا واقیمی صلاة دا منصفہ بندی کوا ان الصلاة بشک منزو تنہا خلق منکی یعنی الفحشاء دے بے حیائینا والمنکر دو گنانا فحشاء افعال قبیحہ منکر اقوال قبیحہ یا فحشاء چی عقل و تا گناوی منکر چی شرط و دو گناوی اللہ فرمائی منز خلق دا گنانا و دا پحشانا منا کئی یو حدیث کرزی و یو صحابی راغی رسول اللہ تیویلو چی اللہ تعالیٰ فرمائی چی من دا گنانا سڑے منا کئی آو پلانے سڑے منزم کئی او بیام دا گنانا منا کی نو رسول اللہ وقتوی چی لک صبر روکا ان صلاتہو ستنہا و دا نموز بدا دا گنانا منا کی خوبیان نبی علیہ السلام اویل چی منز دا گناہ خلق منکی خدا غیر پار شرط ہے کہ دا صلات نہیں بلکہ الصلاتی نو صلات منز خلق دا گناہ نہ منکی الصلات او خاص منز سر دا گناہ نہ منکی کل منز دا آداب سر دا شرائط سروی الصلات معرفہ منزو نبی علیہ السلام چلا صلات لمن لم یتعی صلاتا منز ندے قبول دا اغی چاہے چی دا منز اطاعت ہے ندے کرے تب دا منز اول اطاعت وکی دا منز اطاعت سرے خشوع خضوع ارکان آداب شرائط چی دا پورا کی نو دا وطا دا گناہ نباچ کی بیا نور چی سوک پا دی طریقہ بلی منز کیوں نغبی گناہ نکری سوک دا منز منی کنا بس صحیح سی ٹیم بانی منزو نکی پینزا وقتا منز کی آغت دا گناہ ٹیم نمیلاوی کی بیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر او خاما خدا اللہ یدول در لوی عمل لے ولذکر اللہ خاما خیا دول دا اللہ ذکر دا اللہ پا منس کے دن اکبرو دا دیر دا ثواب کار دے دا لذکر اللہ خیو دا مانا چی دا اللہ یدول لکہ ذکر باللسان دیم دا ذکر اللہ نا مراد بس دا اللہ تعالی دا کتاب تلاوت دے خدرین مانے دادا چی ولذکر اللہ اکبر مانا دادا دا اللہ ذکر پا منس کے یعنی تلاوت کا وقت جرا پا منس کی کلکے نبی ثواب دیر زیادتے ہیں لکہ سڑے زان تلاوت کے لکہ منگ دے تلاوت کو دے ثواب ہم دے خدا تلاوت چکل پا منس کے سڑے کے دے ثواب دیر زیادتے ہیں نموز دے وجنا واللہ یعلم ما تصنعون اللہ علم دے پا غصہ چتا سسکوئی وز دعوت طریقہ خی ولا تجادلو بحث مکوئی اہل الكتاب اہل کتاب و سرا الا مگر باللتی پا طریقہ بانی احسنو چکیست طریقہ دا پا دلیل بانی خبر کوئی احسن دا توحید خبر ہوتا کوئی مطلب دسی جگڑو سرمکو چی جنگ سے شروع کی بلکہ پا احسن طریقہ دا دعوت ہو رکھیں یو بانے دادا دیم نمبر مطلب ادا دے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ چی جگڑا مکوی دا اہل کتاب و سبق کلی جگڑا دار چی پتر ایوہ ہے چی جزیر لدر کی إِلَّا الَّذِينَ خدا اول معنی دیر راجح دا ذکر اللہ تی استثناء راغلی دا إِلَّا الَّذِينَ مگر ہاں کسان ظلموں چی ظلم اکڑا دے منہم دبینا کم کسان چی عنادن ظالمان دی نو ٹک ٹاک و سربیا جواب ورکوئی جنگ مسکوئی جواب ورکوئی ولا تجادل مطلب دار چاہل کتاب و خیران خلد دیل جوابون مور کوئی خلسی پا پستا کی جواب ورکوئی پستا کی دعوت ورکوئی وہ کم ظالمان عنادن جو جواب ورکوئی سمع براور کی ان کا جواب پتر سے دے دے
الا الذين مگر هغه کسانو سره سم جګړه وکړي سم بحث سره وکړي ظلمو چې عنادن ظلم کړی منو د دوی نه اول جواب ورکړي بیا ویل احسن طریقه نه بیا ول سم د اثر وایي بیا وس جمع وکړي او قولوا ورته آمنا من ایمان راوړل دی بالذي کتاب باندې انزل الینا چې نازل شوی دی موږ ته او انزل الیکم نازل شوی دی تاسو ته و الهنا اله زمنګ الهکم تاسو اله واحد یو دی ونحن له مسلمون د الله تابعدار یو وكذلك انزلنا اليك الكتاب او دا شان من کتاب نازل کړی دی تا ته د پخوانو کتابونو بشانه وکذالک او د پخوانو کتابونو بشانه انزلنا الیک من ته نازل کړل کتاب او قران فالذین آکسان آتیناهم الکتاب چې موږ کتاب ورکړل دی یؤمنون به ایمان وروړي په قران عبد الله بن سلام دا ملګری ومن هؤلاء د مکی ولا نه من خلق دی یؤمن به ایمان په دې باندې وروړي ډیر صحابه کرام مشرکانو ایمان راوړو انکار سو کوي کافر وما يجحد بآياتنا انکار نه کوي زموږ د ایتونو الا الکافرون مگر کافران عنادیان کافران اوس د پیغمبر علیه السلام صداقت په دې کې بیانېږي صداقت د سورته عنکبوت موضوع هم ویلې وا چې په دې کې ابتلا او د صبر تلقین دی خو په دې کې د صداقت رسول موضوع کې هم دا څنګه په تیر سورته قصص کې وا دا وما كنت تتلو او تا کتاب تا نشو وما كنت تتلو او تا لوستل نشو وما كنت تتلو او تا نلوستو یا تا نشو لوستل من قبل مکه دی قرآن نامین کتاب یو کتاب وما كنت تتلو او تا نشو لوسته من قبل قرآن نامه من کتاب یو کتاب تا لوسته نشو مطلب تو امی وی تعلیم دی نو لکھا پڑھا نوی ان پڑھوی لکل لوستل دی نه پیژاندل او داستا اعجاز او جدی باوجود دی یو ډېر عظیم کتاب خلکو ته پیش کو ولا تقطه او تا لیکل نشو کولای به یمینیکا په خپل خلاص باندې ذکر د یمین په طریق د اکثریت باندې ځکه ډېر خلک چې دي هغه په خلاص لیکل کوي بعضی کسان هغه لیفت هینډران وي چې هغه په ګستا باندې لیکل کوي ولا نو ادب دار په خلاص باندې لیکل سره دی ولا تقطه یمینیکا او تا لیکل نشو کولای په خپل خلاص باندې ولی اذن په دغه وخت کې کتا لیکل کولای شي کتاب لوستې شوی لرتاب المبتلون خامخ شک بکړ باطل پرستو نو پیغمبر علیہ السلام صفت امی دی لا یكتبوا ولا يقرؤوا هر چې د حدیبی په واقع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیکل کړو دا رسول الله اجازه نو د پیغمبر علیہ السلام کاتبینو د کاتبینو مقصد د خپل لیکل نشو کولای ورنه کاتبانو څه کول بیا بل هو آیات بینات بلکې دا قرآن چې د آیات النخلی بینات نکارا فی صدور الذین پسینو دا کسانو کې اوتل علم چې علم ورکړل شوی دی دین مراد علما د اهل کتاب دی دا غوی پسینو کې دا یقین وو مطلب کې دا یقین نو چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحیح پیغمبر دی او د قرآن د آیاتونو چې دا صحیح دي چې په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفاتونه دي وما يجحد بآياتنا الا الظالمون انکار نه کوي زموږ د آیاتونو مگر ظالمانه کوي وقالوا دی ولولا انزل علی آیات من ربه ولنازلیږي په دبانه معجزې د رب د طرفنا ولوتو انما الآیات عند الله یقینا معجزې د الله د طرف نه دي یعنی د الله په اختیار دي انما الآیات یقینا معجزې عند الله د الله د طرف نه دي د پیغمبر په اختیار کې نه دي و انما بشکا انذو نذیر يرون کې ما مبین خارا زما شان سره زما شان انزال الآیات نه دی بلکې انذار الآیات ده اولم یکفهم ایدا خبر ولا کافینا ذا ان انزلنا علیک الکتاب چې موږ ته د کتاب نازل کړی دی یتلا علیهم بدی باندې واستل کېږي دا پورا ده کنه د کتاب معجزه نه ده ان فی ذلک یقینا فذیک رحمتا خامخ رحمت ده و ذکر نصیحت ده بکې له قوم د قوم د پاره یؤمنون چې مان راوړي فائدې تیار ویلي قل ورتو آیا کفا بالله کافی الله تعالی بینی زما پمینس کې او بینکم استاسو مینس کې شهیدن گوا یعلم الله علم ما فسبانی فی السماوات چې اسمانونو کې دی او ارض پسمه کې دی والذین آکسان آمنو چې ایمان راوړل دي بالباطل په باطل باندې په باطل ایمان راوړل دي او کفروا بالله او کفر په الله باندې کړل دي اولایک دا کسان هم الخاسرون دا تاوانیان دي ويستعجلونک فجلته غاړستانه بالعذاب عذاب دنیا ولولا اجل مسمى كان مقرر وقت عذاب د پاره لجاءهم العذاب
خامخ راغلی به دوی ته عذاب عاجلا ولیاتینهم خامخ راځي به آخرت عذاب د آخرت بغتة ناڅاپه وهم لا یشعرون دی پوهېږي نه یستعجلونک بالعذاب په جلدی غواړي ستا نه عذاب د آخرت یا عذاب د دنیا. خو دلته د عذاب د آخرت معنا ځکه کوو چې مخکې ویستعجلونک بالعذاب وویلی شو، نو مخکې د دنیا عذاب دی، دلته کې د آخرت عذاب نو تکرار رانغی. وإن جهنم بشک جهنم لمحیطة خامخ راګیرونکی دی بالکافرین کافرانو لره تاویدونکی د کفارو نه. په کوم ورځ باندې به را احاطه کوي؟ یوما په ورځ به احاطه کوي یغشاهم العذاب چې راخور بشي په دې باندې عذاب من فوقهم د دې د پاسه نه ومن تحت ارجلهم د پښو د لاندې نه هر طرف نه ویقول الله وذوقوا سقي ما كنتم تعملون سزا د هغې اعمالو چې تاسو کول. یا عبادی الذین اسرفوا یا عبادی الذین آمنوا ای زما بندگانو او بندگانو چې ایمان یې راوړی دی ان عرضی واسعة بشک زما ځمکه پراخه ده. دا صورت موضوع ده که نه چې مشکلات به راځي ابتلا به راځي، چې ابتلا راله بیا به ته هجرت کې دغه ځای نه زما ځمکه پراخه ده. فایای فاعبدون نو خاص زما عبادت وکړئ تاسو، خاص زما عبادت وکړئ. ایای فاعبدون خاص زما عبادت وکړئ. او د ګناهګارو خلکو د ځمکې نه د مطیعینو خلکو ځمکې ته لاړ شي د عبادت موقع درته میلاو شي. کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس کونکی د مرګ دی. د په د وهم د مهاجرو ده په هجرت کې خو مرګونه راځي، پردی ځای دی، نو الله تعالی وایي هر انسان باندې مرګ راځي، مکه کې مرئ مدینه کې مرئ. ثم الینا بیا موږ ته به ترجعون تاسو به راواپس کولی کېږئ. والذین آمنوا کسان چې ایمان یې راوړو وعملوا الصالحات نیک اعمال یې وکړل د نیک عمل نه مراد هجرت ته به دې ځای کې لنبوئنهم خامخا به ورکړو دوی ته تیاری به کوم دوی له لنبوئنهم به تیاری ورکړو دوی له من الجنت د جنت نه غوره پد بنګلې تیاری بنګلې به په جنت کې ولا ورکړو تجری چې چلیږي به من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه الهجرة تهدم ما کان قبلها هجرت چې کله سړی وکړي مخکې ګناهونه معاف شي او الله د ده اجر په ځان لازم کړي د جنتي دی. خالدین فیها همیشه به اوسېږي دوی په دې جنت کې. نعم اجر العاملین ښه دی اجر د عمل کوونکو د مهاجرو عمل ډېر ښه دی هجرت. الذین کسان صبرو چې صبر یې وکړو په مفارقة الاوطان باندې صبر وکړو، یعنی خپل وطن یې پرېښودو او صبر یې وکړو او ویل چې خیر دی د الله د دین دپاره پرېږدو نو صبر علی هجرت شو. الذین کسان صبرو چې صبر یې وکړو په هجرت باندې ټینګ شول وعلى ربهم په خپل ربانیت توکلون توکل کوي. وما وكأي من دابة لا تحمل رزقها دا بل وهم دی د دې مهاجرو چې دلته زموږ روزګارونه دي او زموږ جایداد دی پراپرټیانې کبل وطن ته موږ لاړ شو موږ له رزق څوک راکوي؟ الله تعالی فرمایي ته ګورې نه دا مرغۍ چې د یو ځای نه کله بل ځای ته لاړې شي دې د ځان سره ولې چېرته خوراک مه راکړي. دا د سپرلي دا میاشت ده که نه په دې اپریل کې دې علاقې ته توت خوراکې راځي سرې سرې مرغۍ مزیدارې مزیدارې. د دې په باره کې ما اورېدلي دي چې دا مرغۍ د سایبیریا نه راځي، د روس نه راځي. دا روس نه شاټۍ درې ته راځي. ګوره دومره لرې نه دې علاقې ته روانې خو دې چې کله راځي نو په الله یې دومره مضبوط اعتماد دی چې د ځان سره توتان موتان نه راوړي چې راځه او په لارې باندې سفر مس راوځي ستا په الله یقین دی چې په شاټۍ کې په درې کې به الله موږ له خوراک راکوي. بیا چې د توت خوراکو دا ورځې ختمې شي واپس روانې شي که نه نو بیا هم د ځان څخه توتان وړي نه دې په الله یقین دی وایي چې الله دې مرغو له خوراک ورکوي طالب علم درکړي په دې وطن کې او ښکلی خوراک په توتانو پسې موږ مړه شو چې خلې مې توتان نه کړو او مرغۍ پکې بره ناستې ښه په سور باندې خو دا هم پکې دی چې په رزق کې به کله سر خورې نو کله کله شپېلې ووهي او توتې په خوله کې ټک پرې سر یې څوک وولي ستا. مرغۍ ویشتل ګناه ده، مرغۍ به څوک نه وهي، پلنده باندې نه شي ویشتی. هو که څوک یې د ښکار دپاره کوي په ټوپک باندې ویې ولي بیا یو په تېره شي باندې ویې ولي په دې چره باندې او یا په چرایز باندې او یا په لنده باندې مرغۍ ویشتل که ویې ویشته او راوغورځېده او مړه وه نو منخنقې په تاریخ کې راځي نور دا ده. وکأی من دابة او ډېر سالرونکي او ډېر حرکت کوونکي حیوانات لا تحمل رزقها لا تحملو طاقت نه لري رزقها د خپل رزق په خپله باندې یا لا تحملو د ځان څه نه وړي په شا باندې په خوله کې نه وړي د ځان سره رزق خپل رزق دی یو ځای بل ځای ته
الله يرزقها الله رزق ورکي غیل را ویا کوم تاسو اندر کوي او السميع الله اوریدون کې ده العلیم په ده ولئن سالتهم کده تاسو غي د دوینا دا عقلي اعترافي دلایل من خلق السماوات خالق د اسمانونو سوګ ده چا اسمانونه پیدا کړی دي او ارض ازمکه چا پیدا کړلا وسخر الشمس چا نور تا به کړی دی او قمر اسمه چا پیدا کړلا ليقولن الله نو دی به او چې دی به خامخ وای دا الله پیدا کړی دی فانا يؤفكون کوم طرف تاړه ولکي الله يبسط الرزق الله تعالی رزق برابر من دا چا د پاره شاو جو غاړي من عبادي د خپل بندګانو نه ويقدر كما له دا د پاره ان الله بشک الله تعالی بكل شيء فرسون عليم په هده ولا ان سالتهم کته تاسو غري دي من نزل من السماء ما چار اور ولې دي د ورز نو پاهیا به الارض چا ژوند دیکل په دې باندې ما کوم بعد موت یا پس دمک پلنا ليقول ندي بخامه کوئی الله 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 خالق مني الله منزل مني د باران نو د پیغمبر علی السلام د دې سره په توحید د ربوبیت کې او په توحید د الوهیت کې یوازې جګړه نه و بلکې په توحید د ربوبیت کې هغه جګړه نه وکړي دا جګړه په توحید د الوهیت کې کړي و چې معبود څوک دی په توحید د حاکمیت کې ورته دا جګړه کړي و قل ورتوایا الحمدلله ټول تعریفونه الله لره دي قل ورتوایا الحمدلله ټول تعریفونه الله لره دي بل اکثرهم بلکې اکثر د دین لا یقلون کوئی نه اوس په کې تزهید په دنیا ده وما هذه الحياه الدنيا ندى دنيوي جون الا له مگر اسي تماشا دا مشغله دا ولعب لوبري وان الدار الاخره يقينا اخره کور لهي الحيوان دا اصل جون ده لهي الحياه الحقيقي حقيقيه دا حقيقي جون ده لا موت فيها دیکھیں مرگ نشتا لهي الحيوان دا اصل جون ده لو كان يعلمون رمان کدا خلق کوئی ده علمان کدا خلق کوئی ده فاذا ركبوا في الفلك کله چې دي سوار شي په کشتۍ کې او زجر د مشرکان تا دعوا الله اوازونه کوي الله تا رحمت شوی الله تا مخلصین له الدين اخلاص کوي دا په بلنه کې مخلصین اخلاص کوونکي له الدين دا په بلنه کې څه مطلب مخلصین په اخلاص باندې کئی لہو اللہ تا الدین اوازنا بے اخلاص پانے سے دلہ نواری مخلصین لہو الدین اخلاص کی دا اپا بلن کی دا اپا آواز کی بل چاہت آواز نکی بودتا و بابات آواز نکی بیا فلما نجاہم کل چل اخلاص کی دیل را الالبر وچتا اذا هم ناسب دی یشرکون باباگان شرکی داللہ سا لیکفرو انجام داشی چې دی کفرو کې بما پاوا سبانه آتے نام چې مونږ دی لور کړی وي نعمت نشکری وکي وليتمتعوا بل چې دی پیدا حاصل کی پسو په اعلی منظر دی پوي وشي اولم يرو او دې نه ګوري ان جعلنا حرما چې مونږ زول دی حرم امن امن والا او يتخطف الناس او تختولېږي خلق من حولهم غیر چا پیر د دینه دینه ماحول قصص کې دایته ویل شي چې حرم دا د یوجبا الیه ثمرات کل شیء هر قسم میوه دل ترازی د امن زیده امن زیده الته په سورته قصص کې ویلو آیت مرستان تاسو راوړو چې په شی وی دا ده وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطب من ارضنا کمن د هدایت تابعداري وکړو د خپل ځمکې نه به تختولې شو موږ مغلوب وګرځولې شو ولې زکا چې څوک په پیغمبر باندې ایمان راوړي نو شکست کوي دا دی چې حرم امن ورده یو تخطف الناس من حولهم خلق د دې د ماحول نه تختول کېږي دشمن دلته نشي پاتې کېږي او بیا دا وا چې ولم نمکن لهم حرما امنا یجبا الیه ثمرات كل شيء رزقا ويتخطف الناس دا معنا دا خلق ته تختول کېږي څوک دلته جنگ نشي کولای د خپل پلان د قاتل نم قصاص نشي اغسته دومره امن والا زید دی به مزي وکړه امن ژوند دی اف بالباطل ay په باطل باندې په شیطان باندې او معبود من دون الله باندې یؤمنون ایمان راوړي او بنعمت الله الله په نعمت باندې پرون دي کو ورګي ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا سوګ ظالم درغه چانه چې جوړ کړ په الله باندې درو او کذب بالحق هي تکذیب کو د حق در پیغمبر مخالفت وکړو لما جاءه
جاءه چکل راغه دا حق دتا چکل متراغه تصدیق وو لما جاءه کل چمراغه دتا الیس فی جهنم عینشت بجهنم کی مثل دو سیدو ز ٹھکانا للکافرین کافران دو پارا دې استفهام تقریری وی اوشته بلا فی جهنم مثل للکافرین اس ترغیب دی جہاد تا پاخر کی سوک جہاد اللہ پلار کی لاری باللہ پلا ہوئی والذین کسان جاہدو فینا چه محنت کئی فینا زمن بدین کی فینا منا فی دیننا کسان چه جاہدو جہاد کی فینا زمن پلار کی فی سبیلنا فی دیننا مراد فی دلامی اجلیہ پمانا دے لأجل دیننا زمن دین دو جنا او یا فینا منا فی ریزانا زمن رضا دا پارا لنهدینهم خامخا ورنگو ورخایو دتا سبولنا خپل لاري منگو د خپل لاري ورخایو لاري د کامیابی لاري د جنت لار د هدایت وان الله بشک الله تعالی لمع المحسنین خامخا ملګری د نیکانو خلقو د محسنین ابن عباس معنا کړی دا محسنین موحدین او نور مفسرین د محسنین معنا کې مجاهدین ځکه مخکې ولګي جهاد راغی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بشک اللہ تعالی خامخا ملګری د نیکانو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الدوا پنن بسبب ډیر وایو بد قسمتینا انت شور دین زنانو ته تکلیفی دی لنټر والا کوی چې ماسپخین نازو او هغه وخت راغله نو مو کوی چې ما خان به چټی کو وګور وتا سو ولګندا زول کوي بل برس کړي چې وښول چې دا ما خام ته ختم کړو ما خام ته دا چې ختم شو نسی مندر سره راځي صحیح ده یو درس وکړل او خیر ده دغه چې لږ مونږ ته پاتې شي ډېر پاتې دی کنه تقریبا دا مونږ په کوم صورت ویلو سورته تور سورته نجم بوایو نو وشتم سپاره کې نجم او دغه شان رحمان واقعا ګډ صورتونه دي پکې بیا موږ ته تقریبا بیا هم صدرینی سپارونه زیات پاتې دي کنه نیمه سپاره په چې کې بیا شپه ورځي لګي زموږ سره ورځي 15 پاتې شي نن دوشته ورځي ده کنه ای کی سو 22 تا 15 ورځې سره پاتې دي 15 ورځې کې بیا بل غرانی البته کنه نو شوه لږ معلومات وکړي صحیح ده کنه نو خیر دی بیا مرزي بیا غرانی حکومت هم ته دې شیو یا ختم شیو بیا ان شاء الله لږ سبق وایي مزه ان شاء الله بیا خیر صحیح ده وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دا کمی زنانه چه تا سنو